بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو کوربه افتخار احمد. الیکشن هاور پروګرام سره مونږ تاسو ته حاضر یو. ګرانو مینوالو، مونږ سره کوم ملمه دی هغه د ډسټرکټ پېښور رورل د پاکستان تحریک انصاف ډیپټي جنرال سیکرټري دی ملک شهاب خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ملک صاحب، الیکشن روان دی، جوش و خروش سره روان دی، تیاریان مو څنګه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو زه د چمکني نیوز ډیر زیات مشکور یم. دوی وقتاً فوقتاً چې څه حالات وي د علاقې سره مناسبت سره نو دوی پې پروګرامونه کوي. دا زموږ د څوکنو ترقیاتي کارونه دي که هغه د الیکشن هلې ځلې دي، او الحمدلله زموږ تیاریانې ښه روانې دي. ملک صاحب، تاسو چې کم ځای کې خپل پینل یې ودرولي دي، د هغې تعارف لږ مونږ سره وکړئ. مونږ جی چمکني 3 کې د جنرال کونسلر دپاره ملک شیرباز ودرولی دی، او دقسې د یوت دپاره فرید حسین دی، دقسې چوګجرو دپاره مونږ ذاکر حسین جنرال کونسلر دپاره ودرولی دی، او ورسره امجد دی هغه د یوت دپاره دی. نور چې کوم زمونږ 2 UCs دي نو په هغې د 2 VCs دي نو په هغې باندې زمونږ نورو ملګرو سره دغه خبرې روانې دي. هغوی مونږ سره خبرې روانې کړي دي چې چا سره به زمونږ انشاءالله سپورټ وي، هغه به هم بیا تاسو سره شیر کوو انشاءالله. ملک صاحب، کله چې ستاسو د پینل جیت وشي نو علاقې دپاره ستاسو ترجیحات به څه وي؟ تاسو ته پته ده دا یو وړوکی الیکشن دی، او مونږ اکثر خپلو ملګرو ته وایو چې مونږ به انشاءالله په خپل کارکردګۍ باندې ووټ اخلو چې کوم کارونه به دا نمایندګان کوي، دا چیرمنان کوي، نو کافي حد تک زمونږ پارټۍ زمونږ د پارټۍ مشرانو په مونږ اعتماد کړی دی. لکه لارې کوڅې دي، گلیانې دي، د ډرین سیسټم دي، صفایانو سیسټم دي، نو الحمدلله کافي حد پورې مونږ کړي دي، او انشاءالله زمونږ فیوچر پلانز هم دا دي چې زمونږ د نمایندګان راشي. چونکې زمونږ حکومت ته 2 کاله به زمونږ حکومت وي، نو انشاءالله زمونږ کوشش په خپل علاقې دپاره زیات دا وي چې همدې نمایندګانو له زیات نه زیات فنډ خپلو مشرانو نه والو، او چې کوم کارونه ترقیاتي پاتې دي چې هغه پایه تکمیل ته ورسوو انشاءالله. ملک صاحب، اکثر مونږ وینو د الیکشنو کې یو بل سره خلک تعلقات خرابوي، مسایل جوړوي او ډېرې جنګ جګړې کېږي. دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ زما یو کلیر پیغام دا دی چې یو خواست کوم ملګرو ته چې د ډرټي پالیټکس نه ځان وساتئ، چې ګنده سیاست نه ځان وساتئ، بل جنګ جګړو نه ځان وساتئ. دا د کور کوڅې د محلې سیاست دی چې کم ملګري زموږ پاس شي نو کم ملګري موټونه ډېر واخلي، وام ویلکم ورته وکړئ، او زموږ به خواصو مینت دا وي کلیوالو ته چې دا ډېر پرامن او په ښه طریقه باندې وشي، بهتره خبره به دا وي. او چې چاته د هغې خپل ضمیر مني هغې ته دې ووټ واچوي، چې چاته یې ضمیر مني، د چا کارکردګۍ نه مطمئن وي. او تاسو ته پته ده ووټ کار څومره چاته ووایي، هغه چې زړه کې څه کړي ووټ په عمل ته ځي. ټیک او مونږ به خدا خواست کوو چې پاکستان تحریک انصاف کې کامیاب کړي، زمونږ دا چې کوم پینل دی دا دې کامیاب کړي. مونږ خو به دې دپاره جدوجهد کوو انشاءالله. ټیک دی. ملک صاحب، اخره کې تاسو خپلو ووټرانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خپلو ووټرانو ته دا پیغام ورکوم چې انشاءالله مونږ ستاسو سترګې نه دي ټیټې کړي. تاسو چې کله هم زموږ سپورټ کړی دی نو مونږ د هغې مثبت جواب درکړی دی. تاسو وګورئ زموږ کلي کې علاقې کې د UC حوالې سره زموږ ترقیاتي کارونه وګورئ، که د چمکني هایر سیکنډري سکول وي، که د کوارټیان نمبر 2 نکاسیاب وي، که 10 کیلومیټر ګیس وي، که د محله قاضیانو سکول وي، که دې سره ټولو نه لوی او میګا اچیومنټ زموږ دا دی چې مونږ تحصیل چمکني په نوم باندې الحمدلله یو ګریټ اچیومنټ دی زمونږ، په هغې باندې زمونږ یو څوکنیوال بچی فخر کوي. زمونږ دې کارونو ته وګورئ، او انشاءالله فیوچر پلان زمونږ دا دي چې مونږ به زمونږ کلي کې د سکولونو کمی دی. مخکې ستاسو چینل ستاسو توسط سره دا ایشو تاسو راوچاته کړې وه، اوس زمونږ هغې طرف ته مخه ده. مونږ کوشش دا کوو چې مونږ یو 2 سکولونه نورم د خپل کلي کې د خپل UC کې جوړ کړو، چې هغې کې یو پرایمري سکول فار ګرلز او پرایمري سکول فار بوایز، او دوی سره سره
یو بل خوارین دا چې ګرلز ډیګري کالج هم ان شاء الله تعالی جوړ کو ماشاءالله الله دې داسې وکړي. ملک صاحب الیکشن هاور کې ټایم راکولو دپاره ستاسو ډېر زیات مشکور یو مونږ. مهرباني. ګرانو مینوالو دا مونږ سره ملک شهاب خان کوم چې د ضلعي ډیپټي جنرال سیکرټري د پی ټي آی د طرف نه. ګرانو مینوالو آینده به تاسو په خدمت کې د نوي مسله بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه دمه اجازت غواړو د الله په امان.